على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم وأقوالهم توزن يوزن وقال مجاهد رحمه الله القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط وهو الجائر وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمر بن قعقاع أبي زرعان أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم داما چې کوم عبارت ہے او تاسو اورېدو نو دا د امام بخاری رحمت الله علیه د احادیثو چې اصح الکتب بعد کتاب الله تعالی د احادیثو د یو مجموعې د یو کتاب اخري حصہ ده دیتا صحیح د امام بخاری رحمت الله علیه ویل کیږي او دا ډېر لوی کتاب دی 2 جلدونه دي ټول صفحې د دې 1909 صفحې دي د دورې په کتابونو کې اهم کتاب دا بخاری شریف دا او د لوی دورې په کتابونو کې غټ کتاب دا د امام بخاری دا کتاب دی امام بخاری نوم محمد د پلار نوم اسماعیل او د نیکه نوم ابراهیم او بیا پسې پورته مغیره وغیره د سجره نسب د امام بخاری د والد صاحب نوم اسماعیل او د نوم محمد د والد صاحب په باره کې راځي چې دا د وخت یو جید با عمل عالم هم و با عمل هم بی عمل نو با عمل یو ځل خپل شاګرد ته خپل کارګزاري بیانوله نو هغه ته وایي چې زما څونه جایداد دی مال دی په دې کې 1 روپۍ د حرامو نه وي نو شاګرد یې وایي چې زه ورته وپسخېدومه ځکه قانون دا دی چې مال حلالي نو په علم کې برکت وي او بیا چې والد صاحب وفات شو دغه حلال مال امام بخاری ته پاتې شو او په دغه حلال مال باندې هغه علم حاصل کو ځکه چې مال حرامي نو دغه انسان نه دعا قبلیږي نه مونځ قبلیږي او نه عبادت قبلیږي دا ابو هریره رضی الله تعالی عنہ په نقل او حدیث راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې الله پیغمبرانو ته کوم حکم کړي نو هغه مؤمنانو ته هم کړي
پیغمبرانو ته په 13مه پاره سورة المؤمنون کې ویلي چې حلال مال خورئ او نیک عمل کوئ، او دغه حکم الله مؤمنانو ته کړی دی په سورة البقره کې چې حلال کمایي خورئ او عمل صالحه کوئ. بیا ابو هریره صاحب وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو سړي تذکره وکړه چې سر به ببري، دوړې به پې پرتي، اوږده اوږده سفرونه به یې کړي او اسمان ته به لاس اوچتوي چې یا ربي یا ربي، خو مطعمه حرام، خوراک به حرامي، والملبسه ومشربه حرام، سکل به حرامي، او ملبسه حرام، اغوستل به حرامي. نو فانا استجاب لذالک، د خبره به د کوم ځای نه، د دعا به د کوم ځای نه قبول شي. نو په دغه حلالو پیسو امام بخاري علم وکړ او تقریبا د 1000 استادانو نه د سبق ویلو، او بیا دا صحیح کتاب دا د تصنیف کو او عمر هم لګو، ځکه 3مې صدۍ کې دا و او 14 ورځې کم 22 کاله د عمر و، خو د وخت نو ضایع کړی. خپله مسوده بیا د ځان څخه ګرځوله او په مختلفو ملکونو کې دا صحیح کتاب ولیکه. ولې لیکه؟ نو یو روایت داسې دی چې د خوب ولیده چې نبی علیه صلات وسلام تشریف فرما دی، صحابه کرام یې خواته دي او ما صفکې دی، موږ ورته به بوځې ویو. نو دا نبی علیه السلام ته زوام او مچان تی شړم. نو ما خپل استادانو معبرینو ته دا خوب ووی. هغه راته ویلې چې ته به یو صحیح کتاب ولیکې او کوم وضاعینو خلکو چې د ځانه حدیثونه جوړ کړي او په نبی علیه السلام پسې تپلي هغه به ترې وشړې. نو د بسم الله وکړه. او ځینې علما وایي چې نه، د وخت عالمانو د ده نه مطالبه وکړله چې ته یو صحیح کتاب ولیکه، نو د بسم الله کړه. دا بخاري هغې په 14 کاله کې ولیکله او داسې لیکلم نو محدثین فرمایي چې کله به یو حدیث لیکه نو یا به یې وړوکی اودس وکړو یا به یې لوی اودس، او 2 رکعاته صلات الحاجت به یې وکړو او بیا به یو حدیث ولیکه. او د 4,00,000 احادیثو نه امام بخاري د دې کتاب اقتباس وکړو، دی یې ترېنه راچڼ کړه. نو دا 4,00,000 احادیث هم ځان ته څه وایي، او په 1400 کالو کې دا مرتب کړ. نو ځینې مدینه منوره کې، ځینې مکه مکرمه کې، ځینې په واسط کې، ځینې په کوفه کې، ځینې په بصره کې، ځینې په بغداد کې، ځینې په بلخ کې، ځینې په بخارا کې، او دغرنګې په مختلف ملکونو کې دا کتاب ولیکه. طلبه او علماو له د دې نه دا سبق اخیستل پکار دي چې وخت دې نه ضایع کوي، ځکه هغه به خپله مسوده دا چې وه دا بیا د ځان څخه ګرځوله او په دې طریقه وخت هغه نه دی ضایع کړی. زه د الله یو فقیر باندې یم او ډېر کم علم، خو الحمدلله ما خپل وخت نه دی ضایع کړی. زما چې کوم تصانیف دي نو څه ما مدینه منوره کې لیکلي، څه مې مکه مکرمه کې لیکلي، څه مې په باجوړ کې لیکلي، او څه مې په پنجپیر صحابه او ټوپۍ او مردان او دغه رنګې په تورډیري کې ما هغې څه لیکلي، دا خط ما فلاني ځای کې ولیکه. نو دا وجه دا وه که نه باجوړ او تصنیف کول ډېره ګرانه خبره ده. الحمدلله 30 یا 29 تصانیف دي زما. نو دا ما مختلفو ځایونو کې لیکلي، ما وخت نه دی ضایع کړی. ما خپله مسوده ځان سره په سفرونو کې، د حج په سفر کې او د عمرو په سفرونو کې به ګرځوله. دا د بخاري طرز و.
نو په دا 14 کاله کې دا کتاب مکمل کړ. بیا دې کې د علماو ډېرې رایګانې دي، خو ارشاد القاري کې لدیانوي رحمت الله علیه لیکلي، او دارنګ په خط البخاري په تقریر کې شیخ الحدیث بادشاہ صاحب رحمه الله لیکلي دي چې په دې کې 9002 حدیثونه دي مکرر. بیا ځنې په دې کې معلقات دي، او دارنګې ځنې په دې کې چې د متابعات دي، او ځنې پکې مرفوعات دي. مرفوعات هغه حدیثونو ته وایي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته رسولي، او ځنې داسې چې بې سنده په ترجمه الباب کې ذکر کړي، هغه دورې والا ته پته ده. کله بخاري او حدیث ذکر کی نو بیا وایي تابعه فلان، نو کله متابعات ناقصی او کله متابعات تامی، نو دا ټول متابعات او دارنګې چې کوم په ترجمه الباب کې بې سنده ذکر کړي یا مرفوعات، نو دا 9002 روایتونه دي. دا اوس ما آخري حدیث ولسته. نو په دې طریقه امام بخاري دا خواري کړې ده، او کتاب یې شروع کړی دی د دې ځینه چې انما الاعمال بالنیات، او بیا په دې اخر کې دا ابو هریره رضی الله عنه په نقل حدیث ذکر کړی، کلمتان حبیبتان الی الرحمن. په دې ځای کې اول یو څو خبرې هغه زه اجمالا ذکر کوم، او بیا د الله په امداد د هغې زه تفصیل کوم. یو چې بخاري دا وایي چې باب قول الله تعالی ونزع الموازین القسط، دا باب د کتاب په اخر کې راوړو، او اصل دغه چې دی باب دی کې کتاب چې نو کتاب التوحید و. نو د کتاب التوحید سره د دې څه مناسبت دی؟ دویمه خبره دا ده چې په دې کې د سورة الانبیاء د آیات اولنۍ حصه ذکر کړه د 18مې پارې، نو د دې تفسیر او ترجمه. درېیمه خبره دا ده چې وان اعمال بني آدم وقولهم توزنو یوزنو، د دې څه مطلب دی؟ څلورم د قال مجاهد نواله تر د حد ثنا پورې. پنځم بیا دا سند چې په دې کې 15 روایت راغلي دي، او شپږم بیا چې کوم حدیث ذکر کړی دی د هغې ترجمه او مقصد، او اوم چې دی دا حدیث ولې په آخر سر د کتاب کې راوړو. نو دا تقریبا و خبرې، کله موږ 10 خبرې کوو، نو دا زه ستاسو په مخ کې عرض کول غواړم. بخاري د کتاب الایمان نه شروع شوی وه، بیا کتاب العلم او بیا د هغې نه بعد نور کتابونه، کتاب الصلاة او زکات او دارنګې صوم او حج، دا سلسله را روانه وه. نو اخیری کتاب چې هغه دې کې دی نو هغه کتاب التوحید دی، یا کتاب الرد علی الجهمیه. دا داسې کتاب دی چې د بدعتیانو په یو ډلې چې جهمیه پارټي ده د هغې رد دی. د بادشاه صاحب رحمه الله د وینا مطابق دا 49 باب دی، او دارنګ د نصر الباری د شرح صحیح البخاري دا هغه رای دا ده چې دا 58 بابونه دي. نو غالبا زما په ذهن کې دا 58 بابونه دي. نو کتاب التوحید چې ذکر کو، توحید دې ته وایي چې الله به یو ګڼي، وحد یوحد الله توحید، دا د باب تفعیل نه مصدر دی. او مفتی صاحب معارف کې د توحید معنا کړې ده، خدا واحد دیدن بود نه واحد گفتن، چې پړه کې د دا عقیده چې الله یو وګڼي، او دارنګې اسې په خوله نه وی چې بېشکه خدای یوي شریک دی نه بل دی په نامه نه، لکه اذان وشي نو زاړه سړي وایي بېشکه خدای یوي شریک دی پې نه، خو چې پیزار کې خپره پړتاو شو یاله پیره بابا ستا توحید دغه جولا سړي وایي د موږي پورې منډئ.
او دارنګې چې بوډۍ او په کور کې ماشوم په خړپوسو کې راولېږي نو اله ویلي ځوانه دا د ابۍ توحید و. توحید په زړه کې الله یو ګڼل، نو دا عقیده چې د چایي هغه ته موحد وایي. او موحد هغه څوکي چې هغه نه خرڅېږي او نه هېرېږي، هغه ته موحد وایي. وټونو والا نه چې وایي نه نو شمولیتي جلسه ده، کله په یو خرڅېږي او کله په بل. موحد چې در پای ریزی سره شو، چو شمشیر و پولادی بر سره شو، امید و حراس نباشد ز کس، همین است بنیاد و توحید و بس. موحد نه خرڅېږي نه هېرېږي، هغه د جیل د تورو تنبو نه دننه د توحید مسله کوي، لکه یوسف علیه السلام په جیل کې د توحید معنا او د توحید مسله کړې وه چې ګڼ خدایان بهتر دي ام الله الواحد القهار. او هغه که د سمندر په یخ کې مې د توحید چغه وی، لکه یونس علیه السلام د مئی په ګېډه د سمندر په یخ کې چغه کړې وه الله اله الا انت سبحانک. او که هغه د اوه اسمانونو نه پورته لاړ شي، لکه نبی علیه السلام معراج ته تللی او د توحید چغه یې کړې وه التحیات لله والصلوات والطیبات. د کتاب توحید سره د دې مناسبت دا دی، شیخ الحدیث صاحب فرمایل چې د کتاب توحید نه مراد کتاب العقاید، د عقیدې مسله، او د عقیدې نه بغیر یو نیک عمل قبول نه دی. نو په دې کې د علم عقاید مسله رااله چې په قیامت کې به عملونه تللی کېږي. د علم عقاید په کتابونو کې راځي الوزن حق، قرآن کې هم راغلي دي. او یا کتاب الرد علی الجهمیه، دا یو پارټي وه د بدعتیانو، جهم ابن صفان دا د هغې مشر و. هغې د الله د صفاتو نه منکر و، نو په بدعتیانو باندې بخاري رد کوي. نو که بیا هغه جهمیه پارټي او که هغه معتزلی او که هغه خوارجي او که هغه کرامیه، دا د هغې زمانې د بدعتیانو ډلې وي. نو په دې ځای کې د معتزله او دا عقیده ده چې قیامت کې عملونه نه تللی کېږي. نو د بدعتیانو رد یې پکې وکړو چې قرآن وایي ونضع الموازین القسط لیوم القیامه. او دارنګې دا ستا دوه کلمې حدیث کې رال چې دا به په تله کې ډېرې درنې، نو معلومیږي چې اقوال او افعال دا تللی کېږي. نو د هغې رد یې وکړو. یو درېیمه نسخه پکې ده، خو وخت د کمي د وجې نه به هغه پرېږدو. نو مناسبت د کتاب التوحید سره رالو. باب قول الله تعالی، دا قول شو، او د آیات دا ټوکړه ونضع الموازین القسط لیوم القیامه، دا وله څه شی شو؟ مقوله شوله. آیات یې ولې په ترجمة الباب کې راوړو؟ د دې وجې نه چې دا د عقایدو مسله ده او عقیده هغه په قرآن ثابتېږي، ځکه چې قرآن دلیل قاطعی. نو د قرآن نه آیات پیش کړ او دا د سورة الانبیاء آیات دی. باقی آیات کې وروسته دا راځي چې دلې وایي تلې به د پاره د انصاف په ورځ د قیامت باندې کېدو. او بیا وروسته ویلي که د جنجل د دانې عمره عمل یې کړی، نو اتینا بها، هغه عمل به موږ قیامت کې پیش کړو. وکفا بنا حاسبین، او کافي و موږ حساب کوونکي. دلته نازعو متکلم الغیر ذکر کو، ځکه الله باچا دی، دا د تعظیم دپاره ذکر کېږي. موازین جمع د میزان ده. نو کې به د تلې، نو سیوه تله ده او که ډېرې دي. نو ځینې علما وایي چې دلې جمع ذکر کړه، نو معلومیږي چې تلې ډېرې دي. د هر انسان دپاره او د هر هغه چا دپاره چې عمل یې تللی کېږي، نو هغه د هغه دپاره خپله مستقله تله ده. او ځینې وایي چې نه تله یوه ده، خو دا جمع ورته ویلې ده لتعظیم. ځینې وایي تله یوه ده، خو په اعتبار د اشخاصو باندې
جمع ویلا چې دا د ستار عمل تللی کېږي نو ګویا کې جدا ده او چې دا الجبار تللی کېږي هغه جدا ده او دا عبدالغفار چې تللی کېږي هغه جدا ده او دا عبدالقهار چې تللی کېږي هغه جدا ده نه جمع د دې دپاره ویله قرآن نم داسې معلومیږي د سورة الاعراف نه او د سورة القارعه نه چې تلې ډېرې دي او یا یوه تله ده خو په اعتبار د اشخاصو یا یوه تله ده خو په اعتبار د اعمالو چې عقیده پې تللی کېږي نو ګویا کې جدا شوه او چې عمل پې تللی کېږي نو ګویا کې جدا شوه د الله رب العزت اوچت قدرت ته وګوره چې تله یوه ده دا ټول شیونه پکې کېده وه نو دا به د یو بل سره ملاوټ نه راځي او چې دکاندار له ورشي چې هغه ته پاو چای راکړه پاو کوک کبان راکړه پاو مساله په دې یوه تله کې وتله نو به چې ورڅه به ګډوډ شي نو د الله دومره لوی قدرت دی چې په د یو تله باندې ستا عقیده هم تلي او ستا عمل هم تلي نو کې به د تلې دپاره د انصاف یو معنا قصد مفعول له د علما پې پوهېږي پښتو معنی دا ده دپاره د انصاف دویم دا دی چې دا د ماقبل دپاره صفت دی نو موازین خو جمع ده قصد مفرد دی نو عبارت په حذف د مضاف دی ذوات القصد دریم جواب یې دا دی چې دا قصد مصدر دی دا مذکر او مؤنث او مفرد او جمع راتلی شي نو دا صفت دی د موازین او دا مصدر دی صفت د هغه دپاره واقع کیدی شي لیوم القیامت کې دا لام په معنا د پی دی په ورځې د قیامت باندې چې کله د قیامت ورځ قایمه شي او بیا یاد کې وایي چې د خردل د جنجل د دانې د اوري د دانې عمره د نیکي کړي وي یا بدي کړي وي نو الله وایي اتینا بها موږ به راتلو کو په دې وکفا بنا حاسبین او کافي و موږ حساب کوونکي باچا صاحب رحمه الله به دوه معنی کولې او ما به طور لطیفه فتح الرحمن سوره انبیا کې دا دواړه معنی را نقل کړي دي یو کافی و موږ حساب کوونکي بل اشتونو ته بابو ته تحصیلدار او محرر ته هم ضرورت نه وي فقط موږ حساب کوو دویم کافی و موږ حساب کوونکي الله وایي چې یو ځل زه حساب وکړم نو بیا پکې سپریم کورټ او های کورټ کې اپیل نه کېږي او ما څوک اپیل کولی نشي وکفا بنا حاسبین او کافی و موږ حساب کوونکي بیا وایي وان اعمال بني آدم وقولهم توزنو یوزنو اعمال جمع د عمل ده او دا قول دا عمل دی یو عمل د زړی یو د ژبې یو د نورو اندامونو د جوارحو یي خو د دې تخصیص یې د دې دپاره وکړه چې د خولې ضرر دا د نورو اندامونو د ضرر نه زیات دی لکه طالبان سنبټ وغیره کې شعر وایي جراحت السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان فرهد د دې چې ښه دی چې به جوړ شي په برهم خو په دا زخم د خولې دی د عمره سره سم نو دا دې وجې مستقل ذکر کړه یو ځل صحابي د نبی علیه السلام نه تپوس وکړه چې موږ دا کمې خبرې کوو نو په دې به زموږ مواخذه راځي نو نبی علیه السلام ویل ابۍ د باندې بوره شه نه دی غورځولی نسکور په جهنم کې الا حصائد السنتهم کذا فی المشکات مگر د ژبو لو کړو شو د دې بیا مولا علی قاري وایي د ژبې مثال د لور سوار که او په لور باندې هغه غنم او جوار تریبې نو په دې ژبه خبرې کېږي د هغه محسودات شو نو چې د خپلې خولې د ضرر په دې به خامخا مواخذه ښه دې ویلي دي که بعد ابوبکر صدیق په خپله ژبه مروړله یو ځل ورته عمر رضی الله عنه وفرمایل ما یرحمک الله مه کوه الله دې د باندې رحم وکړي نو د ابوبکر چې د هغه په صفاتو کې صدیق راغلی
او یو د مریم ابی په باره کې صدیقه راغلی او یو د عائشې ابی په باره کې په حدیثو کې صدیقه راغلی او هغه ابوبکر صدیق وای دې ژبې زه د هلاکتلو ګودر ته وغورځولم زما ستا ژبې به صحیح نو دی مستقل ځکه ذکر کړه خو ځینو روایتو کې قول دی دا جنس دی نون یې پې لیکلی دی نسخه او په ځینو نسخو کې اقوالهم دی نا جمع زیاته مناسبه ده ځکه په اعمال باندې دا وراتب دی نو معطوف علیه جمع نو دام بیا جمع نو عمل به دې هم تللی کېږي او خبرې به دې هم تللی کېږي نو په دې موبایل وایي ګپ په بیا ولونو شروع شي په دې ټول به تللی کېږي چې تا ښې خبرې کړي دي او که بدې او د ذرې په اندازه چې د نیکي و هغه به هم تللی کېږي او که بدي وه ډېر خلک داسې دي ته ورته دا مکروه دي وایي سړی د مکروه نه څه خالي دي چې ته چې پوکیا وکړي تود چی نو هغه مکروه دي مونږ چې فرض او واجب کو دا ډېره ده او که سړی ته دا خبره سنت او مستحب ده وایي سړی مونږ چې فرض وکړو نو دا ډېره ده او دارنګ په بل کې وایي چې مونږ د حرامو نه ځان وساتو نو دا ډېره ده نه کله به ستا د سننو ډېری هغه جمع شوي او کله به د مستحباتي نو د مکروهاتو نه به هم ځان ساتي د محرماتو نه به هم ځان ساتي د فرایضو به هم پابندي کې د واجباتو به هم پابندي کې د سننو به هم پابندي کې او د مستحباتو به هم پابندي کې نو دا به بیا تللی کېږي علماو لیکلي مفسرین هم او محدثین هم چې دا به څنګه تللی کېږي ځکه معتزله وایي دا راز دي اذا وجد فتلاشه د دې خو څه جسم نه وي نو څنګه تللی کېږي نو معتزله په جواب کې اهل سنت والجماعت وایي چې الله به قادره دی چې دا راز وتلي ځکه په دنیا کې خو دغسې دي خو په آخرت کې به اراز الله جسمونه ورکي جسم وجود به وله ورکي لکه ځینې علما وایي ښه عمل له به ښایسته شکل ورکي او بد عمل له به بدرنګ شکل ورکي او دا به تللی کېږي یو قول دا دی چې دا اعمال به تللی کېږي بل قول دا دی چې صاحب د عمل به تللی کېږي کله وایي ما فی العمل به تللی کېږي دا ټول د احادیثو نه او د قرآن نه ثابتې مسلې دي لکه یو سړی به قیامت کې پیش شي او هغه ته به د سترګو په نظر دومره یو کم سل رجسټرې هغه مخې ته شي او دا به وایي چې غر شومه تباه شوم الله به وایي خپل وزن ته حاضر شه په تا ظلم نه ستا یو امانت زما سره دی هغې ته حدیث البطاقه وایي په یو وړوکې پرچه کې به لا اله الا الله لیکلی دا به پې دون شي په دې باقي رجسټرو باندې نو ما فیه العمل چې په څه کې ستا عمل ذکر دا کړی دی دا ستا عملی لیکلی نو دا به تللی کېږي او کله به صاحب العملي دې بخاري کې حدیث دی چې یو څو ورځ سړی به راوستلی شي او د قیامت په ورځې به په تله کې کېښودلی شي د ماشي د وزر عمره زور به پکې نه او که خوښه مې د سورې کهف د آیات ویوئ فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا صاحب العمل شو او کله ما فیه العمل او کله به د عمل له ښایسته شکل ورکړی شي او بد عمل له به بدرنګ حافظ ابن کثیر په سراراب لیکلي دا ټول ممکن دي درې واړه دي شي که نه په دې څه اعتراض نه نو فرمایي عملونه به دې تللی کېږي او خبرې به دې تللی کېږي وقال مجاهد رحمه الله دا اوس د امام بخاري او طریقه وه چا چې بخاري ویلې هغو ته د دې پته ده چې کتاب التفسیر کې هغه داسې کوي
چې کله یو لفظ راشي د هغه په مناسبت د قرآن بل ځای کې د هغه لفظونو معنی کوي. نو سورة الانبیاء کې لفظ د قصت راغلی و، نو بنا په دې د مجاهد تابعی په حواله د قسطاس معنام کوي او د قسط معنام کوي او د مقصد معنام کوي او د قاصدم کوي. په ټولو کې قاف او سین او تی دي. نو په دغه مناسبت د مجاهد حواله ورکړه. مجاهد دا د جبر یا د جبیر بچوړی و او دا په سلمې صدۍ کې دا وفات شوی و. دا د عبدالله ابن عباس شاګردو رضی الله عنهما او د په مناقبو کې راځي چې مات مجاهد وهو ساجد. دا یو ځل په سجده الله ته پروت او روح ته نه لاړه. دا لوی کمال دی. مات مجاهد وهو ساجد. پیریابی په خپل تفسیر کې د مجاهد دا قول را نقل کړی دی چې امام مجاهد ویلي قسطاس عدل ته وایي. نو دا قرآن پاک کې راځي وزنوا بالقسطاس المستقیم سورہ شعراء کې، او تول کوي په تله برابر. نو په تله شی برابرېږي، درونه سپک پې معلومیږي. نو هغه دا معنا کړې چې قرآن دغه صورت کې قسطاس لفظ ویلی دا په معنا د انصاف دی. او بالرومیتې په رومۍ ژبه باندې یو خبره خو ما وکړه چې دا ولې وایي دا د هغه قسط په مناسبت باندې وایي. یو دویمه خبره کې دا ملګري واورئ چې مجاهد تابعی دی، د عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما شاګرد دی او امام بخاري په حواله ورکړه. یوازې په دې نور کوي، کله په اکرامه، کله په ابن سیرین، کله په حسن بصری، کله په ابوالعالیه او کله په دې مجاهد. نو یو یارم ورته په غوسه نه شو چې موږ ته مرفوع خبرې وایه، موږ د څه د تابعینو خبره نه منو. نو موږ چې د امام ابو حنیفه نور الله مرقده نوم والو، نو دا تندی بوټ کې ورته وایه چې یو کراشینکوف جاجر دې پې تش که. نو ولې امام ابو حنیفه هم تابعي و، هغه په تا باندې بد لګي. نو بیا خو د بخاري ردم وکړه چې قال مجاهدون. د بخاري په تابعینو حوالې ورکوي، هغه ته غوسه نه. او موږ چې په امام ابو حنیفه رحمت الله علیه باندې حواله ورکوو نو بیا ته خفې. موږ حج له تللي وو، الله فضل و، نو ملګرو راته ویلې چې رابطه عالم اسلامي له ورځو کتابونه به ترې والو. مفتي عبدالله صاحب دی پیژنې او نور وو. نو مال په دې شرط به د سزه ځم چې هلته به سوال نه کوئ د کتابونو. هسې به لاړ شو لکه بي بي سي د دنیا دپاره خبرونه د بېدینۍ خورئ، نو هغه رابطه عالم اسلامیه ده. موږ به وینو ډېر ښکلی مرکز دی د ټولې دنیا د مسلمانانو. نو چې لاړو مال شرط به دی چې ګوره ځان سه به سند هم نه وړئ چې موږ مولیان یو، او دا به هم نه وایئ چې موږ له کتابونه راکوئ. هغه څو چاته بنګړه وه، مفتي صاحب په لیک باندې وخوت، اجازت یې وغوښته او بیا موږ ورغلو. چې ورغلو یو ښایسته سړی پکې ناست و، سپین ږیری، عنایت الله شاه یې نوم و. څنګه چې د شاه عنایت الله شاه صاحب بخاري رنګ و دقسې دا هم و، د هغه انډیوال هم و، پښتون و، کاکا خیل مې و. ویل مشر هم څوک دی؟ نو ما فقیر ته اشاره وکړه. زه په مخ کې کرسۍ کېنولم، هغې راپسې وروسته کېنول. نو بیا ډېر تپوسونه و، او کله به په ما امتحان کو او کله بیا یو. نو بیا هغې کې په دا یو تپوس یې دا وکړو چې د دې باره کې څه وی چې ثم استوى علی العرش، څنګه چې سلفیان اعتراض کوي. نو مال امام قرطبي ویلی دي چې الاستوا معلوم او کیفیت معلوم نه دی، او استوا معلومه ده، سوال د دې نه بدعت دی. نو ډز مې ولا ورکړه چې ته مانه دا تپوس څه لکې. هغه ځان خلاصوو. نو ویل دا به قرطبي هسې لیکلي د امام مالک په حواله، او دا به امام مالک نه ویلي.
نو ما ورته ویلې چې بیا خو په هر کتاب کې چې د صحابي یا د تابعي حواله راشي موږ به ویو دا هغه نه دي ویلي خو د کتاب پسې هسې ویلي نو دلې بیا غلی شو نو بیا ورو راته ویل زه حنفي یم دې له راغلو د رستم شیخ تذکره وکړه رحمه الله د احسن الکلام ما سره پروت دی د شاپور شیخ رحمه الله تذکره وکړه ویل د هغه مرجان ما سره پروت دی نو ورور دې له بیا راغلو نورې بیا ډېر تپوسونه کول بیا ما ته ستا تصانیف څه دي نو ما هغه وخت کې ویلی ما دا فتح الرحمن نو ما ویل الهام الرحمن دی او پکې رد بدعت دی وایي دا خو ښکلي کتابونه دي د دې نومونو نه معلومیږي چې څو حج له راتله نو دا راولېږه که زموږ پې مشوره راله نو بین الاقوامي بیا چاپ کړو مال الجبار او بین الاقوامي دغه کتابونه چاپ کېدل ما نه دي لیکلي خو سږ مې یو شاګرد د مدینې منورې په یونیورسټۍ کې سبق وایي نو هغه زما کتابونه ویوړه او ایسته ورځو کې په موبایل را لیږلي چې یو مشر عالم پاتې دی نورو پې دستخط وکړه او انشاءالله دا به په مسجد نبوي او کومه مکتبه چې ده نو دا ستا کتابونه به په هغه کې ږدو مال ولله الحمد خبره رانه لاړه اوږده شوه نو بیا هغوی ورته ویل موږ له کتابونه راکړه هغه لوست به راسنی او تفسیر عثماني به درکړم چیټ به درکړم بیا به په جاده کې اصول کوي نو پاڅېده مال یو کتاب راواخیسته ویل هدیه قبله السنت دي مال زه کتابونو پسې نیم راغلی نو مال یې راکړه مکانة الامام ابي حنیفه فی ما بین المحدثین دا یو ضخیم کتاب دی او الحمدلله ما بالاستیعاب وکوته نو د امام ابو حنیفه چې د استادان څوک وو د شاګردان څوک وو په ده چې چا اعتراضونه کړي او د هغې جوابونه نو 115 اعتراضه پې د ابن ابي شیبه دي او د هغې جوابونه کړي نو پېښور کې مې عالم دی هغه هم دغه اعتراضونه را نقل کړي خو ابن ابي شیبه داسې ویلي چې قرآن حدیث کې داسې دي او ابو حنیفه داسې ویلي او دې پېښوري ملا داسې ویلي دي چې په قرآن او حدیث کې دا دي او هدایه او شریقایه کې داسې دي صرف دا جلې کړی نو زموږ مشر مفتي سراج الدین مدظل العالی پې کتاب لیکلی سپېړه د کوستاني په بې ادبه پېښوري ما پې تخریص کړی او عربی نوم یې دی الطامة الکبرا دا هغه اعتراضونه را نقل کړي بهرحال په دغه کتاب مکانة الامام ابي حنیفه کې دغه عالم د ذهبي رحمت الله علیه او د العبر او دارنګې د نورو کتابونو حوالې ورکړي دي چې امام ابو حنیفه تابعي و او انس رضی الله عنه یې لیدلی و نو چې امام ابو حنیفه تابع شو په خیر القرون کې رالو دی بخاري کې راځي چې خیر القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم دریم ځل یې ویلي یا نه دی ویلي نو د هغه په نوم ته خفه کېږي او دا زما مشاهده ده د پېښور نه ښکته څوکنو کې زه چا پروګرام له بوتلی وم نو ما د ماسپښین نه وروسته بیان و ما چې کله بیان کولو نو ما د امام ابو حنیفه د یو شاګرد حواله ورکړه په سوره تین کې او هغه مفسرینو لیکلي د یو هلک یو غرض وکړو نوجوان و سیکل ته وخوته لاړ ما لیونی به بیا مې دا سړي نه تپوس وکړو ویل دا خو زما د تره زوی دی خو یار دی یار پېژنئ مذهبونه نه مانی نو دا تا د ابو حنیفه نوم او د هغه د شاګرد نوم واخیست نو دا غوسه شو نو مال اوهو دا خو واړه شیعګان دي نو بیا د پېښوره پورې دا خبره چلېده چې عبدالجبار موږ ته واړه شیعګان ویلي مال زه اوس هم ویم ځکه د صحابه او صفات چې وکړي نو غټ شیعګان پې خفه کېږي د ابوبکر او د عمر او د امامانو صفات چې وکړي تاسو دا واړه شیعګان پې خفه کېږئ شی یو دی خو تاسو د تابعینو په نوم خفه کېږئ او هغه غټ شیعګان هغه د ابوبکر عمر او عثمان په نوم خفه کېږي ما چې اوس هم یم نو قال مجاهدون نو په بخاري اعتراض نه کوي ما ته د ایمان جوړ دی هغه وایي قسطاس چې کوم صورت شعرا کې راغلی نو دا دلته وایي په رومۍ ژبه کې
دا روم یو لفظ دی، نن سبا ورته ایټلی وایي. قرآن کې یو صورت کې راځي غلبت الروم. نو په دې چې سوال راځي چې په قرآن ګڼو آیاتونو کې دي، من جمله د هغې نه سوره یوسف دی، او په هغې کې وایي چې قرآن عربي یا قرآن په عربۍ ژبه دی. نو دا رومي ژبه پکې څه کوي؟ دې وجې نه ډېرو علماو محدثینو دا خبره کړې ده چې قرآن عربي دی، نور لغتونه پکې نه وي، او په کوم ځای کې چې راغلي نو هغه تداخل اللغات دی. لکه مثال منګه چې ډوډۍ په کوم ځای کې پخو هغه ته تنور وی او خشت پې نه وی، او صورت مؤمنون او سوره هود کې پاره تنور یا صابون ورته په عربۍ کې وایي او موږ یې ورته پښتو کې ویو، یا موږ کوزه وی او عربۍ کې ورته کوز وایي. نو دا هغې دا وایي. خو زموږ علما او محققین علما وایي چې په قرآن، او هغې بل یو اعتراض دا کوي چې دا خو بیا نسبت ته جذباري تعالی ته وشو چې عربي یاد نه وه، نو په نورو لغتونو شروع وکړه. خو محققین علما وایي دا سیوطي لیکلي دي، او دارنګې نور علماو سبکي لیکلي دي، سیوطي لیکلي دي، او عسقلاني لیکلي، درې واړو تقریبا خدای مې دې نه ګناهګاروي چې 111 لغتونه په قرآن کې د نورو ژبو دي. او هغه وایي چې دا قرآن کې چې وایي چې الله قرآن په عربۍ ژبه رالیږلی، نو به اعتبار الغالب او زیات پکې دغه دی، او دې کې نسبت ته جذباري تعالی ته نه کېږي، بلکې دا ده چې الله په ټولو ژبو قادر دی، نو ځکه کې نور لغتونه هم راوړي دي، او دا عجز نه دی. نو په رومۍ ژبه کې د دې معنا هغه وایي انصاف دی. او یقالو ویلی شوي دي چې قصد مصدر د مقصد دی، چې دغه مخکې آیات کې کوم لفظ راغلی دی نو دا مصدر د مقصد دی. دا علمي مسله ده، علما پې پوهېږي چې قصد مجرد دی او مقصد بابي فعل دی. نو د بابي فعل خو اقصاد مصدر دی. نو باچا صاحب رحمه الله ویل عبارت په حذف د مضاف دی. مصدر و مصدر المقصد، د مقصد مصدر الاقصاد، او د اقصاد نه بیا مجرد القصد دی، د دغه مصدر دی. مقصد ان الله يحب المقسطين، قرآن کې راځي الله مینه ساتي د انصاف کوونکو سره. نو مقصد څوک دی؟ هو العادل، چې څوک انصاف کوي نو دا الله ورسره مینه کوي. او نن سبا انصاف چرته دی؟ عبدالرحمن بابا وایي چې چاته له د انصاف په لاس کې درکړه نو پردی سو خپل ټټو به برابر کړي. نو دا مقصد د الله د مقصدینو سره مینه ده. ځینې علما وایي لکه راغب اصفهاني او نور ویلي چې یو قصد دی، یو قصد دی، یو اقصاد دی. نو قصد چې د قاف زر شي نو هغه ظلم ته وایي، قصد چې د قاف زیر شي نو هغه عدل ته وایي، او مقصد چې نو هغه بیا عادل ته وایي. نو پخوا به زه کله کله به طور لطیفه یم، موږ به چې تبلیغ کې څه روزې له لاړو د امیرانو سره، نو هغې به پکې څه کول، دا د جومات آداب دي، دا د خوب آداب دي، دا د ډوډۍ آداب دي، دا د جومات ته د وتلو آداب دي، دا کلي ته د داخلېدلو، نو دا ټول بیا ویل. او اوس خو پکې شپږ پکې نمبرې نورې ټولې تقاضي دي او تبلیغ مزې دي، خو هسې څوک نه ځي. نو ما ستاسې د ګنداو کې څه روزه هم لګولې، ولله الحمد. نو هغې وایي چې ډوډۍ خورې نو دا په درې قسمه ده. یو دا دی چې قصد ظلم، د بل اډوکی ځان ته راکاږي، لکه پارمۍ غوا چې په ژبه د بل نه هغه ګیاره ځان ته راکاږي. یو قصد دی چې خپل اډوکی وخوري، او یو اقصاد دی چې خپل اډوکی بل له ورکړي، اکرام مسلم چې ورته وایي. نو اقصاد خپله برخه بل له ورکول، قصد په خپله برخه باندې صبر کول، او قصد من ظلمه ټوله زما ځان ته راکاږي. نو دلته قصد لفظ دا مصدر د مقصد ته هو العادل. په سورة الجن کې یو آیات راځي واما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا.
قاسطون به د جهنم د پاره خشا کی نو د دې معنا کوي وهو الجائر چې ظلم کوي لوی ظلم شرک دی نو قاسطون چې څوک ظلم او زیاتی په دنیا کې کوي نو دا څه دی الله وایي دا به د جهنم خشا کی ظلم خو پیژنئ لوی ظلم شرک دیم نمبر بدعت او بیا د نورو خلکو حقونه ضبط کول خیانت کول غلول کول دا ټول د ظلم نتیجه ده او بیا حدیث ذکر کړی دی د امام بخاری استاد د احمد بن اشکاب یا اشکاب داغه استاد د محمد بن فضیل او داغه استاد د عمر ابن قعقاع او داغه څلورم استاد د ابو زرع او پنځم استاد ابو هریره د صحابي د رضی الله عنه نو په پنځو واسطو باندې امام بخاری د نبی علیہ السلام دا حدیث را جمع کړي اشکاب مرتوی اشکاب مرتوی دونو صحیح ہے دوڑ صحیح دی د کراچۍ یو غټ عالم وصفات شو الله دې قبر منور کی هغه د باجوړ نوی کلی مدرسې له د ختم البخاری د پاره راوسته نو چې کله ورته قاری دا حدیث وې نو اشکاب دې کې اشکاب دې هغه ول دوړه دي نو هغه لوی عالم ورته دونو ټیک ہے خو نور په حدیثي سونه ویل ځکه د باجوړ د علماو خو یو رعب نو ډورې ټولې د بار خبرې وکړې او باچا صاحب رحمه الله یو ځل د دې نه مخکې په نوي کلي کې ختم البخاري کو نو استاذ الکل د جار بابا جامع المعقول والمنقول چې د باچا صاحب استاذ زمام هغه په ختم کې شریکو نو باچا صاحب چې په کومه طریقه ختم وکړو نو ما ته جار بابا ویل بچی د بخاري حقی پورا کو اوس څوک کوئی کراچۍ نه راوړو د لاهور نه دا د خړ پړ باجوړیان او مومندیان الحمدلله دی له الله خیل عمر کړی دونه ټیکې بس خلاص نو دا څه پنځه استادان دي دا څلور په منځ کې دي د دې په باره کې محدثین وایي چې ټول ثقه دي د سرو زرو کړی دي البته د ابو زرع په باره کې ځینو خلکو چې دا متهم بیر رپس دی خو نصر الباری شرح صحیح البخاري د دې رد لیکلی چې نه دا داسې په خلکو چې دا تشیع تمایل او دا په سیاسي خلکو پراګنډه کړې ده او بیا پنځم راوی چې دی نو هغه ابو هریره رضی الله عنه دی ابو هریره رضی الله عنه د یمنو د دوست قبیلې اوسېدونکی و کله چې مدینه منورې ته رالو نوم کال د هجرتو نبی علیه السلام خیبر ته تللی و نو دام پسې خیبر لاړ څه کم څلور کاله یا څه درې نیم کاله د نبی علیه السلام په مجلس کې تیر کړي خو د ده نه زیات احادیث چا نه دي را نقل کړي دې وجې نه زه ورته به طور لطیفه پتنګ احادیث ویم او مولانا غلام حبیب نور الله مرقده هغه ویل دا شیخ الحدیث و داغې زمانې د ده په نوم کې پنځه دېرش اختلافات دي چې د جاهلیت کې کوم نوم و په اسلام کې کوم و خو مشهوره دا ده چې اسلام یې کله راوړو نو عبدالله عبدالرحمن یې نوم و خو پیښه دا ده چې په سپي کونیا باندې مشهور دی د پیشوګۍ پلار یا د پیشوګي پلار نو نه د زوی نوم پیشوګی او نه د لور نوم پیشوګی وه نو دا ابو هریره ورته ولې وایي یو وجه خو د وړې دورې طالبانو ته معلومه ده چې نبی علیه السلام یو ځل زموږ د مجلس نه لاړ موږ پسې خفه شو نو زه وایي اکنت اول من فزع ځکه په خپل ځان دار چا نظر مخکي وایي زه لاړم د خارجه کاکا د کوی نه یو وخت یو باغ ته نوتی نو ما د ګیدړ په شانې جامې راغونډې کړې دروازه رانه ورکه شوه او په ورخ ونوتم نو پیغمبر راته ویل ابو هریره د پیشوګي پلار یې چې په ورخونو رانوځي او بله وجه دا وه وایي چې دا وړوکې او ګډې بزې به یې ساتلې پیشوګۍ یې ساتلی هغه به یې سهار د ځان سبوتو لوبه به یې ورسه کولې
لکه د واړو د کوترې او د پیشوګي سمي نه وي. پیشوګیا ښه دی، کوترې غوره ښه نه دی چې کور کې رحمت په لایق نه راځي. نه چې ماښام به رالو نو موړ به که په ونه کې به کېنو، سهار به بیا په نستوڼي کې د ځان سره واخیست. نو ابو هریره شو او د ده نه زیات احادیث چا نه دي را نقل کړي. یو یې غیر حاضري نه کوله او دویم چې کومه دی د استاد دعا ورسره وه. نو طالبان دې دا خبره واوري، کوم شاګرد چې غیر حاضري کوي نو د هغه په علم کې دونه برکت نه وي او چې د استاد دعا ورسره نه ازاري. و یو ځل ما نبي علیه السلام ته ویل چې ته چې څه وې نو هغه زما نه هېرېږي، وایي څادر وغوړوه. نو ما څادر وغوړو او نبي علیه السلام داسې څه حکمي لپې راواچلې، ویل دا د سینې سره میلاو کوئ، بیا زما نه حدیث هېر شوی نه دی. یو ځل خلکو ویل اکثر ابو هریره نو ده له غوسه ورله، کله نیک سړی غوسه کېږي. ویل تاسو به انصارو به د باغونو خصمانې کولې او مهاجرو به په بازار کې تجارت کو او زه د یوې قطرې خاونو ما به غیر حاضري نه کوله. د ده په تاریخ کې راځي. اوس طالبان څونه مزې کوي، وایي زه به د ولږې د لاسه نسکور راولیدم نو خلک به راله زما سټ به یې په چپلو وه چې په ده پیران یا میرګي راغلي و هغه به ولګوه. نور هم لوی تاریخ دی. دا ابو هریره وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیه السلام فرمایلي. دا حدیث دی بخاري کې 3 ځای نور راغلی او دا یې 4م ځای دی چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي کلمتان، 2 کلمې دي حبیبتان للرحمن، محبوب دي مهربان باچا ته، درنې دي په تله کې او اسانې دي په ژبه او درنې دي په تله کې. دلې کلمتان په معنا د کلامان، ځکه کلمه خو کافیه والا کرخه کې راځي چې لفظونو ظالمانا مفرد او دا خو وروستو اسم فعل حرف 3 قسمه، دا خو جملې دي، دا کلامونه دي. نو کله کله کلام ته کلمه وایي، لکه موږ یو کلمه طیبه، دا کلمه د لا اله الا الله. یا قرآن سورت آل عمران کې وایي تعالوا الی کلمتین او سواء بیننا و بیا وروستو جملې په تفسیر کې راغلي چې الله نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا. نو کلماتان معنا 2 کلامونه دي، 2 جملې دي، 2 غټې خبرې دي. دا خبر مقدم شو، دا موصوف شو، دا صفتونه. یو صفت دا محبوب دی رحمان باچا ته، دویم صفت دا آسانی دی په ژبه باندې. نو قاریان یې ځان طرف ته راکاږي، وایي دا ټول حروف محموسه دي. نو خفیفتان علی اللسان ځکه ووایي محدثین وایي چې نه وخت پې لږ تېرېږي. دریم صفت ثقیلتان فی المیزان، قیامت کې به د خبرې تللی کېږي نو دا پکې درنې دي. ترجمة الباس او مناسبت په دې جمله کې رالو چې اعمال به هم تللی کېږي او اقوال. نو چې تا دا ذکر اسکار کړی دا به د میزان چې کومه تله د پای کې به درني. نو دا موصوف سره د صفت نه خبر مقدم شو او دا د تشویق دپاره مخکې که اصل خو مبتدا مخکې، خو چې یو خبرې کې ته تشویق ورکې ترغیب ورکې نو د مخکې نه صفتونه شروع که. لکه یو کوڼ سړي ته چې ووایې نو هغه چې ترغیب کوي نو په دې غوږ داسې لاس کېږي، نو سامعین متوجه شو چې دا به کومې خبرې چې الله ته خوږې دي، په ژبه اسانې دي او په تله کې درنې دي. نو جواب سبحان الله و بحمده، دا معطوف علیه او دا وروسته ترې به و بحمده پې ورعطف. ډېر ترکیبونه دي خو د وخت د کمي په وجه نشو ویلی او دا بل ترې بدل سبحان الله العظیم. نو دا کلمې چې وې نو دا به دې په تله کې
دومره درنې چې حساب به نه وي. د حدیثونو کې راځي چې سبحان الله دې ووایه نو نیمه تله دې ډکه شوه، چې الحمدلله دې پسې ووایې نو ټوله تله دې پسې ډکه شوه. نو یو معنی دا ده چې نیمه په سبحان الله او نیمه په الحمدلله. دویمه معنا سبحان الله کې دا تنزیه د نقصانی صفتونو د الله وشوه نو نیمه تله، او بحمده کې دی ولا صفات کارسازی او دا سب کې د تنزیه غواړي، نو په دې ټوله تله ډکېږي، د دې اجر د هغې نه لوی دی. زمانگ منز پا سبحانک اللہم شروع دے، زمانگ پا رکو کی سبحان دے، زمانگ پا سجدہ کی سبحان دے، او زمانگ قرآن پا الحمد شروع دے، زمانگ منز قرات پا الحمد شروع دے. دا ہر نعمت نباد با الحمد ہے. بخاری دی اخلاص اکرم الحمدللہ. ذکردار نعمت نباد جامع دیو آغستا خوراک دیو کسکاک دیو کرنا وشولا گاڑی تو خطی نور سوک دی دعاگانی راغلی دی. نزپا کی بیانو ما اللہ لرا اسبح اللہ سبحانہو بے پک اختصار شوے. وانا متلبس بحمده یا ما حمده و پمانا دما زالا لصفات کاسا زی بیانوم. نوس دا یو جمله را معاد اکڑا سبحان اللہ او دا بل را معاد نکڑا کیو. چاچ قرآن پاک ویلے نو پا قرآن کی دو مکی دو مشرکانونا دلائل اعترافی دی سورہ یونس کی، سورہ لقمان کی، زخرف کی، سورہ عنکبوت کی، مومنون کی، شاغی بدا اللہ بڑا ایمان اللہ. خالق اللہ دے، رازق اللہ دے، دو غگن دسترگو مالک اللہ دے، بارانو نکون کے اللہ دے. خو اللہ بے دو نقصانی صفاتو نپاک نگنو لات بنا تو عزابے اسا شریکول او درے سوش پیتا بے اسا شریکان کول. نو قرآن دا دی بخاری دا جملہ ذکر آماد کرا چھ دا کپارو نمانل چھ اللہ پاک دے دو نقصانی صفاتو نو. سبحان اللہ العظیم. دا کتاب التوحید سره مناسبت دا شو چې عقیده دی صحیح او الله د نقصانی صفتونو نه پاک ګڼي او حمدونه د کارسازۍ صفتونه الله لوي نو طلب دې درنوي. دلیم د ترجمة البصر مناسبت رالو. اوس د بخاری اولنی حدیثو چې انما الاعمال بالنیات دا عملونو دارو مدار پنیت دی. استاد ته ویلې چې شاګردانو نه بس نه غواړي خیراتی به ورته بخاري او حدیثونه وی. ځکه هر پیغمبر ویلي لا اسألکم علیه اجرا. نو نیت چې دی صحیح نو په قیامت کې به دی بیتلم درنی، او چې نیت صحیح نی نو هندوستړی خدای ناراض ایسم نی. دا اول نوی ما ته خلق مولی وی، ما ته خلق مولا صاحب وی. نیت صحیح کا. نو اول حدیث او د دې میانس کې مناسبت رالو. خو هغه حدیث چې کومه دی د حمیدي په حواله حدثنا الحمیدي او دا د احمد بن اشکاب په حواله دی. په حمیدي کې مه راغلی او په احمد کې مه راله. اول تا د عمر رضی اللہ عنہ په نقل حدیثو چې انما الاعمال بالنیات او دلې دا ابو هریره په نقل حدیث دی. عمر هم سو رضی اللہ عنہ د مکې نه هجرت کړو مدینه منورې ته، او ابو هریره هم د یمن نه هجرت کړو مدینه منورې ته. نو دواړه مهاجر صحابه او بل پکې پټه نکته دا راله چې زانګې زانګې اخیر به دانګې اخیر به د دنیا نه ځي هجرت پکې. نو دا ځکه د مهاجرینو حدیثونه په سر اول کې راوړو. زمونږ په ترخو کې یو سړی و نورګل کاکا بیا ورته الله دې وبخي او بچی نو بیا وروسته خو یو ځای شوی نو د وړو چڼو سره بیا ډېره مینه کوله. او کله بیا دا نقل وکړو چې زانګې زانګې اخیر به دانګې. نو بخاري درته هلته هم د مهاجر حدیث یو دلې چې زانګې زانګې اخیر به دانګې. د دې دنیا نه تګ دی د مرګ دپاره تیاری وکړه.
بل هغه د عمر رضی الله عنه حدیث او دا د ابو هریره رضی الله عنه حدیث دی. عمر رضی الله عنه هغه فقیه د صحابه وو، ډېر آیاتونه د هغه د مرضۍ مطابق راغلي او ابو هریره چې دی دا زیات حافظ د احادیثو. نو د بخاري استاد او شاګردي ته دا وایي چې یو به په ځان کې فقاهت پیدا کې او بل به په دین کې دمه خبره به چې ځان کې وحی پس پیدا کې. نو ابو هریره چې دا حافظ د احادیثو او عمر رضی الله عنه فقیه فی الاحادیثو. نو په علم حدیث کې د دو خبرو ته ضرورت دی، یو فقاهت ته او بل حفظ او حفاظت ته. نو دې وجې نه دا حدیث په اخر کې راوړو او بل یې دې دپاره په اخر کې راوړو چې په دې کې اشاره د ابو داود هغه حدیث ته وشوه چې من کان آخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه، چې د چا آخري خبره لا اله الا الله نو هغه به جنت ته ځي. یحیی ابن معین یولی محدثو طالبانو ته سبق دا حدیثی شروع من کان آخر کلامه لا اله الا الله سای ورکړه. نو طالبانو سویل دخل الجنه، داسې محدثین هم دنیا کې راغلي. نو بیا شیخ الحدیث رحمه الله به فرمایل کاغه دا کلمې کاغه لا اله الا الله او کاغه اللهم بالرفیق الاعلی، خو په آخر کې بس چې د چا آخري د توحید کلمه وي کاغه سبحان الله وبحمدی کاغه لا اله الا الله کا اللهم بالرفیق الاعلی کاغه لا اله الا الله ان للموت سکراتی، چې دا د په آخر کې ویل نو دخل الجنه. اشاره دیتا دا چې چا بخاری د الله د رضا د پاره ویله الله به جنت ته رسوي. د دې طالبانو طالبات چې د الله د رضا د پاره علم وکړي انما الاعمال بالنیات الله به جنت ته رسوي. او چې څوک ختم البخاري له زنانه راغلي چې د الله د پیغمبر د حدیثو د کتاب ختم کیږي یا علما طلبا او عوام راغلي، نو زمونږ دا امید دی چې د هغوی خاتمه به هم په توحید شي. واخر دعوانا